السلام علیکم. زه محمد عثمان خان له موسیقیله نن ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یم. له موږ سره دا ټیم میرما ډي ام سي حبیب الله موجود دی. موږ ډېره مننه ورته کوو حبیب الله موږ ته ټیم راکړی دی. بله دا به راته دا ستا کم از کم کان الکان ورک سي بیا یې ته خلک ته واپس کړي. دا څومره ورک سوي دي او تا څومره خلک ته واپس کړي دي او دوی به له خپله ډیره مننه عثمان خان، ستا شکریه ادا کوم چې تا موږ ته نن وخت راکړي. واقعي تقریبا ماشومان چې ما کوم پیدا کړي دي زموږ د پیج په بدولت باندې چې زموږ په پیج باندې زه او دلبر خان چې د پیج ادمنان یو ناصر شوانیم زموږ سره دی. نو د کشنیانو په حواله که درته ووایم چې د 400 څخه زیات کشنیان چې کوم دي هغه ما پیدا کړي دي. په هغه ماشومانو کې داسې ماشومان هم شته چې د 3 کاله په چمن کې ولو د هغه کور چې ورنادرک و. هغه ماشوم 3 کاله چې د لیویز والا اصغر په نامه باندې د هغه سره په کور کې ورسره و. 3 کاله بعد چې دا ماشوم معلومات ماته وسو، ما د هغه سره رابطه وکړ، ټلیفون مې ورته وکړ. د روژې میاشت وه، ما به هغه ته ټلیفون وکړ چې دا ماشوم ستا سره دی. بیا هغه ماشوم کور ته زموږ ما راوغوښتو، هلته بیا مو دغه باقاعده ویډیو جوړه کړل. د هغه ماشوم ویډیو چې مو جوړ کړل تقریبا په 20-25 شپې کې هغه ماشوم چې کوم دی هغه مور پلار پیدا سو. اوریجنل چې کوم د مور پلار و هغه تعلق د لورلاهي سره و. هغه باید چې هغه د لورلاهي سره و، هغه خپل ماشوم چې کوم و هغه بیا موږ دوی ته په روحواله باندې کوي. دوی چې ماشوم به وي نو ډېر زیات خوشحاله و چې 3 کاله بعد یو چا ته خپل بچی میلاویږي نو هغه بیا څومره خوشحاله وي. نو د ډېرې خوشحالۍ څخه که درته ووایم چې د هغه د مور ژړا نه درېده، د هغه پلار چې کوم و ژړا نه درېدل. دا د حبیب الله دا پوښتنه به در باندې وکړم چې دا هلک تا واپس کړي. 3 کلو بعد ډېر ټیم دی، ماشوم هلک دی، مور پلار یې پېژانده وګوره چې دا مو مور پلار دی، زه به ورسم. هغه ماشوم چې کوم و هغه خپل مور پلار نه پېژندلو، ځکه چې هغه 3 کاله تېر سوي وو. هغه چې کوم مور پلار و هغه دا ماشوم پېژنده و، ځکه د هغه اولاد و، د هغه سره باقاعده خپلې نښانې ولې. ماشوم چې و هغه په دې نه پوهېدی. ګس چې هغه ماشوم کوم وخت دی هغه د دې مور پلار سره نه تللی. ښه. او نور هلکان به هم ډېر واقعي دا ستا د پیج نوم څه دی چې زموږ ناظرین یې وګوري یا یې واوري چې دوی یې لایک کړي او له هغه بعد دا پیج به ګوري او دا نه واقعي پېښېږي کوم هلکان دي او د هغه پیج نوم برابر. پیج موږ چلوو د آی لو چمن په نامه باندې چې تقریبا 15,000 زموږ لایک فالوورز دي. او په دې ماشومان چې کوم ورکېږي یا د هغه پلورونه زموږ سره رابطه کوي په هغه حواله باندې ما خپل نمبر ورکړی دي چې کوم ماشومان ورک شي د هغه چې کومه ویډیو زه جوړه کړم په هغه کې خو یو زموږ د چمن چې کوم سوشل میډیا پیجونه جوړ شوي دي د هغه هم زه ټول شکریه ادا کوم. هغه هم ما سره په دې شکل ډېر تعاون کوي. هغه که د کوټې اکثره پیجونه وي، که د کلافت لایف وي، که د چمن وي، د هغه موږ زیاته شکریه ادا کوو ځکه چې هغه هم په دې شکل زموږ سره ډېر زیات تعاون کوي چې کوم د ماشوم نادرک وي. او اکثره چې ماشومان کوم نن سبا نادرک کېږي هغه ماشومان دي چې د هغه 10 کاله عمر وي یا 11 کاله عمر وي. هغه په څه وجه نادرک شي چې په مدرسه کې یا استاد ول ورسره کوي، لا په کور کې چې مور پلار چې کوم دي هغه سختي ورسره کوي. هغه ماشوم بیا د کوره چې کوم دي هغه وغورځي د کوره څخه چې کوم خواته ووتې هلته ولاړي هغه بیا چې د دې خلکو په لاس ورسي. یعنې که دغه عمر داسې 11 کاله وي، د کور له خوا هم درکې وي، د استاد له خوا هم دوی کور یې لاک په یوه خوا ولاړ سي، دا البیره کې یو دننه هلک تا واپس کړی وي او دوی مور پلار نه پېژني، بېرته یې دا زما مور پلار نه دي، موږ واپس بېرته ځو یو دننه. اکثره داسې ماشومان د کوټې سره موږ ته ملاو شوي دي چې د هغه موږ ویډیو چلولې ده یا موږ ته کوم چا راوستلي دي. هغه چې زموږ پوښتنه وکړو هغه موږ ته د کور پته چې کومه ده هغه غلطه وښیي، ځکه هغه د خپل مور یا د پلار د ویر له وجې خپله پته چې دی هغه موږ ته نه ښیي. نو موږ دا یو شي دا کوم ماشومان چې دي د 10 کاله 11 کاله عمر لري، 14 کاله عمر لري، د هغه سره موږ دغه اپیل کوو چې دوی د خپلو ماشومانو سره پیار وکړي او په پیار سره په مینه باندې چې دوی د دوی سره که دوی سبقت هستي که راځي او په دوی باندې زور نه وکړي چې کوم وخت دوی سره د سختي کوي، د سختۍ له وجې چې دوی هغه ماشوم چې دوی زندګي ډېر چې دا په دې تباه کېږي، هغه غورځي د کوره هم. او دغه رقم تا ته معلومه ده چې په معاشره کې داسې خلک هم شته، داسې رندګان هم شته چې هغه دغه ماشومان چې دی هغه په لاس ورسي بیا غلط استعمال هم کوي، هغه بیا د خپل ځان سره کوي نو غلط هم استعمالوي. نو په دغه شي باندې موږ چې کوم دی زموږ که د موسی خیل علاقه ده، که د زیرافشین علاقه ده، که د کوټې ده، که چمن دی،
دغه رقم زموږ د پښتنو چې څونه علاقې دي که د بلوڅي علاقې دي هلته هم دا کیسې زیاتې کېږي د بلوڅانو هم زیات ماشومان چې دغه کېږي نو هغه ته موږ دا کوو چې باید د خپل بچیانو سره زیات مینه وساتي او پر دې پاک فکر وکړي چې په کوم مدرسه کې سبق وایي په کوم سکول کې سبق وایي باید په هغه باندې دوی پوښتنه وکړي په 2 ورځې په 3 ورځې کې د هغه سره چې دوی د استاد سره رابطه ساتي چې هغه ماشوم چې کوم دی پر هغه باندې سختي ونه کړي یعنی که دغه د مور پلار ته دا پکار دی چې هلکانو سره د پیار په محبت یې مدرسو لږي او استادان ته هم دا پکار وي چې دوی په پیار په محبت سبق ووایي چې دا حالات چې کوم